السلام علیکم دوستانو، نن زه تاسو ته ښیم چې د شلوار سیټ پاکټ تاسو ته طریقې سره تیارولی شئ. نو راځئ ما سره اوسئ، زه تاسو ته طریقه ښیم. ښه دا د بکرم دی، دا ما چاڼ کو، دا به چې دی تاسو 7 انچۍ دا به تاسو کټ کوئ. 7 انچۍ چې دا یو برابر راغی. ښه دی کې چې دی په منځ باندې به چې دی تاسو 5.5 دا زیب دپاره زیب واچوئ. دلته کې به چې دی تاسو نشان ولګوئ چې پوره 5.5 راشي. تاسو کتی شئ بالکل درمیان کې به چې دی تاسو دا 5.5 راولئ. بالکل ست بکرم دی، 5.5 پکې چې دی زیب دپاره ځای پرېښودل شو. او اوس به چې دی دا موږ فریس کوو. پوه شئ چې تاسو دا شلوار کې به دا کم ځای کې تاسو بکرم لګوئ. نو تاسو ګورئ چې زه کم ځای کې لګوم. زه تاسو ته طریقه ښیم. ښه دا دی ما په سټ کو تاسو وکتو هغه سایډ ته چې کم ځای و. دلته کې چې دی دا تاسو ته درز ښکاري. درز نه 2 ګوتې دی خوا، د بډې نه 2 ګوتې لندې. دې ځای کې به خاص تاسو دا لګوئ. پوه شئ مکمل دې ځای کې خاص په دې ځای پریس کوئ. پریسنګ به ښه برابر کوئ دوستانو، ښه مزیدار چې دا بکرم ښه پریس شي. دوستانو ویډیو ګورئ، که ویډیو مو خوښه شي لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، کمنټس پې وکړئ. ښه دا به بیا بالکل په درمیان باندې چې دی دا به راچپ کړئ. او چې دی دا کم نشان چې 5.5 کې وال شوی و په منځ باندې هغې نه 2 سوتره دننه چې دی تاسو به ټوک ولګوئ. هماغه 5.5 نشان ته به چې دی دا ټوک تاسو کراس کې ور ولګوئ. دا تاسو کتی شئ دا کینچي ما داسې کراس کې دغه کړې وه. تاسو دې کې مو اوس دا نشان کتی شئ. دې طریقې سره چې دی تاسو به دا راولئ. په درمیان کې چې دی دا به تاسو مکمل کټینګ کوئ. ښه دې طریقې سره دا برابر شو. اوس چې دی دوستانو دا به تاسو ګوتو سره چې دی دا پانونه به یو برابر کوئ. اینه بعد به بیا چې دی تاسو په دې اسري وښئ. همداسې مصري تاسو والی شئ، خو بیا ګډوډ راځي دوستانو ګوتې سره چې یو برابر شي دې طریقې سره. نو دا به ایله ښایسته بیا برابر راځي. دا تاسو کتی شئ دا ما داسې رامات که. اوس اینه بعد چې دی زه چې په اسري وامه نو دا یو برابر به دواړه راځي. دی خو ګورئ دې طریقې سره دا راغی، یو برابر راغی. کتی شئ دوستانو. ښه دا مکمل دننه دا څونه چې ما دا ځای پرېښو 5.5 راغی. اوس دې ته چې دی دا جیب به څونه برابروئ. 10 چې دی ما دې ته اوږدوالي کې پرېښی دی. او پوره 7 چې دی 7 ما دا په دې داسې لنډو باندې پرېښی دی پوره 7. ښه دا به اوس چې دی د دې 4 واړه سایډه چې دی دا به تاسو رامات کوئ داسې پریسنګ سره. دې طریقې سره به دا 4 واړه ګوډونه چې دی تاسو دا رامات کړئ. ښه بس همدې اندازې سره به دا کپړه دونه همدې اندازې سره دا راماتوئ. پوه شئ. ښه اوس چې دی زه درته د زیب طریقه ښیم چې زیب به تاسو اوس دې ځای کې تاسو څه طریقې سره لګوئ. ښه زیب ما لنډې کې خو د پاسه مې پې شلوار چې دی په مخ ایښی دی. زیب کې چې دا کم دی دلته کې دا کونډه غونته کې ده. دا کونډه به تاسو دې ځای کې ښکاره کوئ. پوه شئ. خاص به په دې ځای کې بار کوئ او داسې طریقې سره به زیب لګوئ چې زیب تاسو نه کوږ وږ رانه شي. دا تاسو کتی شئ ما ښه برابر نیولی دی چې ما نه کوږ وږ رانه شي، غلط رانه شي.
دې ځای کې به تاسو ډېر احتیاط کوئ دوستان. دې ځای ته راورسئ، دا زیب به تاسو لږ شاته کوئ. دا شاته شو. اوس چې دی دا به دلته کې تاسو د زیب دواړه سایډونه چې دی دا به جوخ راولئ. دې ځای کې چې دی دا دواړه سایډونه تاسو جوخ راوستو پیشي دا به اوس دلته کې ښه ښایسته سلې سره به یې پاخه راولئ. جوخ راشي ستاسو زیب چې اسانۍ سره بیا بندېدی شي. ښه زیب ولګېدو. زیب زه تاسو ته ښیم چې څنګه ولګېدو. دې کې چې دی اوس موږ چې کوم جیب جوړ کړی و هغه جیب به اوس دې ته شاته موږ لګو. سیټ پاکټ، څوک سیټ پاکټ وایي، څوک جیب وایي. ښه دا دی تاسو کتی شئ پوه شئ. د دې چې کوم دا اوږدوالی سایډ وي هغه به موږ داسې په اوږدو راولو. کوم چې هغه 7 انچې چې ما راوستی و هغه به د زیب سره یو برابر داسې راولو. تاسو پوه شئ دوستانو دا کپړه چې ما کومه کېښوه پوه شئ دا چې کوم هغه لنډ سایډ و هغه سایډ نه چې دی ما دا شروع کړو. دلته هم چې تاسو دا کپړه برابره را دغه نه کوي پوه شئ نو تاسو نه جیب کږېدی شي. تاسو نه جیب به کوږ راځي. تاسو به کپړه یو برابر ښه صحیح راولئ. تاسو نه جیب کوږ را کوږ نه شي. دې ځای کې اکثر ته لږه شان مسله پیدا کېږي خو دلته کې به تاسو خیال کوئ. ښه مثلا د زیب راغی د زیب کونډه ما لږه شاته کا پوه شئ. اوس چې دی اینا بعد به دلته کې سلۍ به برابره ومه. ښه دې ریزلټ زه اوس تاسو ته ښیم دوستانو چې دا څه طریقې سره راغی. تاسو خو مکمل ډیټیل سره وکته. دا تاسو کتی شئ په دې چې سري ووهل شي دا به مکمل ښه برابر بیا